د خیبر پښتونخوا حکومت خپل ځوانانو له 50 لک روپۍ چې دي دا ورکوي د کاروبار دپاره. نو په دې باندې یو څو ورځې مخکې موږ ویډیو کړو نو په هغې کې ځینې کسان وایي چې رجسټریشن به څنګه کېږي. ځینې کسان دا خبره کوه چې په دې باندې به سود یي که به نه یي، ځکه دا روپۍ چې دي دا تاسو ته قرض میلاویږي او په دې باندې تاسو ځان له کاروبار چې دی دا شروع کولی شئ. خو ځینې کسان دا تپوس کوي چې په دې باندې سود شته که نشته. نو په دې روپو باندې چې دی سود نشته. کم کسان چې د دې لپاره رجسټریشن کول غواړي نو رجسټریشن دپاره چې دی تاسو به زموږ یوټیوب چینل ته ځئ. په یوټیوب کې مظلومیار سپیک سرچ کړئ، زموږ د یوټیوب چینل به ته راشي. د هغه ځای نه چې دی تاسو رجسټریشن کولی شئ، لکه خپل رجسټریشن د هغه ځای نه وکړئ نو په راتلونکي وخت کې به دا روپۍ تاسو ته میلاو شي او په دې باندې تاسو ځان له خپل کاروبار چې دی دا شروع کولی شئ. خو ځینې کسان وایي چې حکومت خالي اعلانونه کوي. نو دا خالي اعلان نه دی، د رجسټریشن کولو طریقه یې ښولې ده او دا روپۍ چې دي دا به ځوانانو ته میلاویږي. خو کله چې دا بیا میلاویږي نو بیا به دا رجسټریشن چې دی دا به نه کېږي، ځکه دا رجسټریشن بیا نه کېږي. نو په هغه ټایم کې به ځینې کسان تپوس کوي چې د دې طریقې کار سره او دا روپۍ چې دي دا میلاویږي څنګه. په هغه ټایم کې بیا خلک وایي دا مالدارو کسانو ته میلاویږي او غریبانانو ته چې دی دا نه میلاویږي. په دې ټایم کې موږ دا خبرې کوو چې دا رجسټریشن چې دی دا دروغ دی او دا روپۍ چې دی دا نه میلاویږي. خو کله چې بیا میلاوېده شروع شي نو بیا موږ دا خبرې کوو چې دا پی ټي آی والا ته میلاویږي او دا د چا حکومت نو په هغه ټایم کې موږ وایو دا هغه حکومت والا ته چې دی دا روپۍ میلاویږي. نو اوس لاړ شئ او په دې کې رجسټریشن وکړئ نو تاسو ته هم په راتلونکي وخت کې چې دی دا روپۍ میلاو شي.